فیصله شوې وه د خدای په عذاب سره د خدای په څپېړې سره خو خدای دنیا کې نه آخرت ته پرېږدي اصل کې دنیا کې هم چې کوم عذابونه خو دنیا کې هم راغلي چې هغې ته موږ عذاب هم وایو خو هغه داسې نه دي راغلي پیغمبر د دې دپاره راځي چې خلکو ته دلیل ووایي نو په دلیل د سړي عقل کار وکړي او دې پوهېږي دلیل دې دپاره چې دې پې پوه شي نو بیا دا خلک په دلیل نه پوهېږي دا خلک په دلیل ځان نه پوهه کوي یا پې نه پوهېږي نو دی چې کوم دی د دلیل په ځای دید غواړي دیده چې موږ ته وښایه د دې غر نه اوښه پیدا کا لانکې چلو کا چې موږ په سترګو ووینو یو دلیل که نه نو د دلیل په ژبه خو دوی پوه نه شي نو چې په دلیل هم پوه نه شي او په دید هم پوه نه شي بیا ورسره خدای پاک څه کوي بیا به ورسره څه کوي نو بیا ورسره خو بله لار نشته بله لار پاتې نه ده بیا که نه به نور ورسره څه چل کوي چې دا م ورته وښیي چې د غر نه اوښه پیدا شي او بلار به مي او د ده مطالبه هم دی نو بیا به ورسره څه کوي ځکه دلیلونه هم څو سوه کاله او څو شلې کاله وشي او دا داسې د منډې کار هم نه که نه دا خو راځي پیغمبران تکلیفونه تیر کي بیا خبره چې کم دی نو څه خلک خبره ومني ذهن ته یې پرېږدي څه چې کم دی نو ونه مني او هغه جنګ ترتیب داسې نو بیا هغه خلک وایي چې بس ټیک ته موږ به جنګ نه کوو نو پیغمبر هم خدای ته سوال کوي چې خدای پاک دا خلکو ته که دا وښولی شي نو دوی ته به جنت میلاو شي دوی به کلمه ووایي دوی به ایمان راوړي نو الله پیغمبر خو همدردي ځکه چې امت ما تاسو څنګه ټولو نه زیات مهربانه خدای او دویم چې کوم دی نو هغه پیغمبر په خپل امت مهربان دی د مور او پلار نه زیات دی بیا ورپسې مور او پلار بیا ورپسې مور بیا ورپسې مور بیا ورپسې مور بیا ورپسې پلار دا مهربانه نو څنګه چې دا مور شپې روڼۍ ده د یو بچي لپاره او د هغه درد ورته تکلیف ورکوي د هغه غم ورته تکلیف ورکوي د هغه پریشانی ورته تکلیف ورکوي نو د دې نه ډېر زیات پیغمبر جړلي دا مور چې کوم دی بس د دې زړه کې چې څونه رحم دی نو د دې نه زیات د پیغمبر په زړه کې رحم خدای اچولی او د هغه مې ورسره پیدا کړی دی لیلا و نهارا نوح علیه السلام په باره کې راځي یا د نور شپه او ورځ محنت او په یو انفرادي او اجتماعي په چوک کې ولاړې څوک پې خاورې اچوي څوک پې شګې سوټې لري هر څه چلو کي دې ورته دا نه وایي الله رب العزت په سوره یاسین کې د یو سړي د عام سړي مثال ورکړی د دعوت هغه وایي خلکو اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ويسعى نه ويسعى پمنډه منډه یو سړی راځي وي خلکو د پیغمبرانو باندې وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون نو دی هغه خلک یې ونه مني او ورسره جنګ وکړي تر دې چې قتل یې کړي نو دی چې کله مړ شي او دی جنت ته لاړ شي نو دی وایي چې کاش دا ډېر سادهګان خلک وو خدای چې دي لیدلې وي دا ځایونه نو زه به هم نه مړ کولم نو دی چې کوم دی نو ټول جنت ته بوځه د هغې نه پس هم په دې ارماني او د دې نه پس هم په دې ارماني چې دی مړم کړي نو دی وایي چې خدای دې خلکو ته دین چې کوم دی او د جنت دا لار ورته میلاوېدل پکار دي او سمېدل پکار د دایي د دعوت دا مطلب نه دی ګوره چې دا موږ سړي د مسالې د سر ته نیولي ولې روبغو نصیحت چې کوم دی خیرخواهۍ ته وایي او خیرخواهي په دې مرتبه چې د شپې هر داعي چې دنیا ته د دعوت کار راوړي د هدایت کار راوړي دا یې میشن ګرځولي دې د شپې خامخا خدای ته جاړي چې خدای دا محنت چې کوم دی نو چې دا په ځای شي او دا خلک چې کوم دی ستا بندګان جوړ شي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ شي یا صحیح جنت والا جوړ شي او د جهنم د اور نه بچ شي او خدای دې په غفلت کې او دا را بیدار